مدد کوم او هغه داسې خلک دي چې هغه موږ ته نفع او ضرر هېڅ کله هم نشي رسولی. نو چې نفع او ضرر نشي رسولی هغه رب چې موږ پیدا کړي یو موږ نه علاوه چې موږ بل طرف ته وړېږو نو د نورو خلکو له کوم هدایت د هدایت نه دی هغه ګمراهي دی او د الله تعالی کوم الیار ښیلي دغه الیار د هدایت والا دی نو بس همدې باندې رانیدل پکار وي. قل اندعو من دون الله ویه ای پیغمبره چې آیا راوغواړو موږ سوای د الله تعالی نه ما لا ینفعونه ولا یضرونه چې موږ ته نفع او ضرر نشي رکولی یا دا چې موږ واپس شو علی اعقابنا په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدینا وروسته د هغه نه چې موږ ته هدایت کړی او لیاره ښیلي دی الله تعالی نو دا بیا په شان ته هغه کس چې استهوته شیاطین چې دغه بېلارې کړی وي دغه شیطانانو په ځمکې کې حیرانه چې دغه حیران او سرګردان ګرځېږي له اصحاب او دې لپاره ملګري وي چې یدعونه الی الهدى ائتنا چې دغه راغواړي چې راشه موږ د هدایت طرف ته قل ته ورته ویه ان هدى الله یقینا دا هدایت یا لیاره چې دی دا د الله تعالی له هو الهدى همدغه هدایت دی و امرنا او موږ ته حکم کړی شوی دی دې خبرې والا چې لنسلم لرب العالمین چې موږ خپل ځانونه تابعدار کړو دپاره د رب څخه د ټولو مخلوقاتو دي و ان اقیموا الصلاة مخکې مسایل ذکر شو نو ذکر د اهم عبادت کې څه هغه لمونځ دی پابندي وکړو د منځاره واتقوه او ویرېږو د الله تعالی نه وهو الذي او دا الله تعالی هغه ذات دی الیه تحشرون چې تاسو ټول به دې ته راجمع کېږو وهو الذي د الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه بالحق ای لاظهار الحق د حق ظاهرولو لپاره و یوم یقول او چې کله کومې ورځې باندې دا وي چې کن فیکون شی دا موجود شي قوله الحق دا وینا حق دی وله الملک او دې لپاره بادشاهي دی یوم ینفخ فی الصور په هغې ورځ باندې چې کله پوکېولی شي په شپېلۍ کې عالم الغیب پوهېده په پټو باندې والشهادت او همدارنګې په ظاهرو باندې وهو الحکیم الخبیر او دا الله تعالی حکمتونو له خبردار ذات دی وإذ قال ابراهیم لابیه آزر دې ځای نه دغه توحید دپاره دلیل عقلي ذکر کوي خو د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلا او نور انبیاء کرامو نه اجمالا چې کله ویلې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دا د ابراهیم علیه السلام پلار لقب و اتتخذو اصناما الهة آیا ته جوړوې بتان خدایان انی اراک یقینا زه قسم تا و قومک او قوم د تا فی ضلال مبین په واضح ګمراهۍ کې وکذلک همدارنګې نور ابراهیم مخیل ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض عجایبات د اسمانونو او د ځمکې والا ولیکون من الموقنین دې لپاره چې شي دغه د تابعدارو نه مطلب یقین کوونکو نه فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا دغه ابراهیم علیه السلام قوم کې وو هغه به دغه ستوري نه به خدای جوړ کړی و چې کله ولیدل ابراهیم علیه السلام فلما جن علیه چې کله راغله په دوی باندې تیاره رأى کوکبا ستوري ولیدلو قال ته ویلو هذا ربي آیا دا به د مو رب وي فلما افلا چې کله دغه ډوب شو نو قال لا احب الافلین ابراهیم علیه السلام یې چې زه نه خوښوم دغه ډوبېدونکي یا مطلب دغه د مخ دی نشي جوړېدلی فلما رأى القمر بازغا چې کله ولیدله دغه میاشته بازغا پاسه ختونکي قال هذا ربي او ویل ابراهیم علیه السلام چې آیا دغه به رب وي فلما افلا چې کله دام ډوبه شوله نو قال لئن لم یهدیني که چیرې ما ته هدایت نه وی کړی د ما رب لاکونن من القوم الظالمین نو خامخا به زه د قوم هغه خلکو نه وی چې هغه هم خطا دي فلما رأى الشمس بازغة چې کله یې ولیدله دغه انوار پړکېدونکی قال هذا ربي نو ویل دغه به رب وي هذا اکبر دا خو به ډېر لوی د کفیرو په ذهن ګمان کې فلما افلت چې کله دغه ټوپه شوله یعنې شپه ورباندې راولله نو قال یا قوم ویلو ای د ما قومه انی بریء مما تشرکون او زه بېزاره یم د هغه نه چې کوم تاسو شرک کوو دغه درې شیونه ذکر کړو او دغه عبادت دغو خلکو کولو خو چې کله ولید د ټولو باندې پناه راځي ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې ایا زه د هغه چا عبادت وکړم د هغه شي عبادت وکړم چې هغه همیشه په خپل ځای باندې برقرار نشي پاتې کېدلی دا د تو سره بوځي دغه باندې دغه راغله زوال راغلو په 24 ګنټو نه مخکې او د ما رب څه دی هغه څه دی الحي القیوم همیشه دپاره ژوندی دی بس دې ته رب ویلی شي
او دا خبره ده کې چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ما برابر کړی دی د خپل مخ دپاره د هغه ذات یې تبع کړی دی ما خپل ځان دپاره د هغه ذات چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی حنیفا چې دغه کلک و په توحید باندې وما انا من المشرکین او نه یم زه شرک کوونکو نه وحاج قومه او جګړه وکړه یو بحث وکړي سره قوم او قال ته ویل چې اتحاجوني فی الله آیا تاسو ما سره بحث کو د الله تعالی باره کې وقد هدانې او یقینا دې ما ته هدایت کړی دی ولا اخاف او زه نه ویرېږم د هغه څه باره کې چې کوم تاسو شرک په دې سره الا ان یشاء ربي شیئا مګر دا چې وغواړي رب ما رب څه شی هم وسع ربي کل شیء علما او د ما رب علم چې د هر یو شي ته فراخه دی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلو وکیف اخاف او څرنګه به زه وویرېږم ما د هغه څه نه اشرکتم چې تاسو شرک او شریک وسه جوړو ولا تخافون او تاسو نه ویریږو انکم تاسو اشرکتم بالله چې تاسو شرک او د الله تعالی سره و ما لم ينزل به علیکم سلطانا او تاسو ته په دې باندې څه دلیل هم نه دی درکړی فأي الفریقین احق بالامن نو کوم یو ډله دغه دواړو ډلو کې ډېره بهتره دی په امن سره ان کنتم تعلمون که چې تاسو پوهیږو الذين خلق هغوی ایمان نه وړی دی ولم یلبسوا ایمانهم بظلم چې هغوی نه دی ګډوډ کړی خپل ایمان په شرک سره نو اولئک لهم الامن د خلکو دپاره امن دی وهم مهتدون او همدا خلک په هدایت باندې دي هدایت یافته دي وتلک حجتنا آیات اتیناها ابراهیم علی قومه او دغه د موږ دلیلونه چې موږ ورکړي ابراهیم علیه السلام ته په قوم د دې باندې نرفع درجات موجتون درجه مرتبه من نشاء او چاته مو وړو ان ربک حکیم علیم وهبنا له امو بخره ورکړو د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او هر یو د دینه په هدایت باندې او نوح علیه السلام موږ د خدا نه کړی و د توحید ولا من قبل مخکې د دینه او من ذریته اولاد دینه لکه داود علیه السلام سلیمان السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام وکذلک نجزی المحسنین موږ درنګ خیسته بدل ورکوم نیک عمل کوونکو ته و زکریا او یحیی زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام الیاس علیه السلام دا ټول د نیکانو وو اسماعیل علیه السلام عیسی علیه السلام یونس علیه السلام لوط علیه السلام وکلن او هر یو د دینه فضلنا علی العالمین موږ ورغواړی ورکړی و دوی ته په ټول مخلوق باندې ومن ابائهم او پلارانو د دوی نه او اولاد دوی نه و اخوانهم او ورونو د دوی نه واجتبینهم او موږ غوره کړي دوی وهدیناهم او موږ دوی ته هدایت کړی وو ښیلی وو الی صراط مستقیم د برابرې لارې طرف ته ذلک هدی الله دا هدایت الله تعالی یهدي به من یشاء هدایت کې چې چاته وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه ولو اشرکو که چې دوی شرک کړی لحبط عنهم ما کانوا یعملون برباد شوی به دوی نه هغه څه کوم دوی عمل کول اولئک الذین د هغه خلک دي آتینهم الکتاب والحکمه چې موږ ورکړی وو دوی ته کتاب او پوهه او نبوت فإن یکفر بها که چې دوی انکار کړی دي نه هؤلاء فقد وکلنا بها او موږ دوی ته سپارلی وو نو دوی به موږ سپارلي وي که دوی چې دغه احکاماتو نه نافرماني کړې نو دوی به موږ سپارلي وي یو داسې قوم ته لیسو بها بکافرین چې هغوی د دې نه بیا انکار نه کول اولئک الذین هغه خلک دي چې هدایت کړی الله تعالی دوی ته نفع بهداه مقتدی هم دوی هدایت